الله علیه وسلم صحابي د مکه کې اوسېږي پیغمبر علیه السلام د مدینه هجرت کړي د مدینه هجرت اراده وکړه په خپل اسور شو راووته څنګه چې د مکې نه بار ووته بار ورته د مکې مشرکین ناسو لارې ولونیول ورته مونږ ته نه پرېږدو مدینې ته قتلو دي صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ ورته وی تاسو ما پیژنئ چې زه څونه تیرانداز یم او زما تیراندازي دا مشهوره ده او ما سره ګڼ شمېر غشي دي نو زه به تیراندازي کوم او په دې غشو به مو ولم چې څو مې دا غش مې ختمې کړي نه د خپلې غشې به درمالې ختموم او چې کله مې دا غشې ختمې شو نو د هغې نه پس به خپله توره رالم بیا زما بهادري هم تاسو ته معلومه ده چې کله زه توره چلوم نو یوه خپله توره به چلوم چې تر څو پورې مې توره ماته شوې نه نو تاسو به قتلوم او چې توره مې ماته شو اخوا بیا ستاسو خوښه ده چې سره سره کوئ چې سره سره کوئ او دویم آپشن دا دی چې دلته زما کور دی په هغې کې زما مال دی او زما جایداد دی دا درته ښیم لاړ شئ د هر څه ستاسو شو او د دې په بدله کې ماته لار خالي کوي چې زه لاړ شم رسول الله مبارک ته ځان ورسو اوس خوښه مو خپله ده مقابلې له راځئ چې وکړو مقابله ډېر کسان به در کې مړه شي او کنه د اعمال الی او بغیر د مقابلې نه او بغیر د سره نقصانه نو ټول به بد شي د اعمال به ورته میلاو شي هغوی وي بس د اعمال مو په کار دی مال یې ترې واغستو او صہیب رومي رضی الله تعالی عنه دا لاره یې خالي کړه دا صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ چې څنګه مدینې ته ورسېد رسول الله مبارک ته فرمایي د الله پیغمبر ما ډېر عجیبه تجارت وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې څه تجارت ما د مدینې هجرت په بیه اخیسته دی ستاسو سره ملاقات مې په بیه اخیسته دی دونه سم مې ورکړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ربح البیع یا ابا یحیی درې کله الله پیغمبر فرمایي ستا د بیع ډېره ګټه وکړل ابا یحیی دا د عجیبه نو آیت مبارکه نازل شو ومن الناس بعض د خلقونه من هغه څوک دی یشری نفسه چې خپل ځان خرڅ کې ابتغاء مرضات الله د الله د رضا دپاره قیمت ولګوي خپل خو د الله پیغمبر ته ځان رسوي